وزیر ملا صاحب زمونږ نیکه و د اصلي نام مولوي ګلاب الدین صاحب او ورسره سپینوام کې د تخیل کې منظرخیل کې ممیروغ منظرخیل کې او خیسور کې هم د ځایونه و د دې ځایونه به د انګریزانو خلاف مبارزت کول. حاجی ګلاب الدین المعروف وزیر مولوي صاحب چې د برصغیر د برتنیا په خلاف یې جهاد پایل کړی و هغه ډیر ساده او فقیر انسان و. هغه نه په وراثت کې یو جومات یو حلوات او یو لنګرخانه پاتې ده. په دې جومات کې به وزیر مولوي صاحب د خپلو مجاهدینو سره سلا مشورې کولې او دلته نه به لښکرې جوړولې او سنګر ته به یې لیږلې. د وزیر مولوي صاحب دوه زمون و چې د ستر ګل او د کم ګل په نومه شهرت درلودو. د دواړو زمونو قبرونه د وزیر مولوي صاحب سره په خپل مزار کې موجود دي. وزیر مولوي صاحب نور خو څه خپل بقایات نه دي پرېښي ولې چې د بدعت نه یریدلو خو یو توپ چې په ټیسټ کې ناکاره شو هغه هم موجود دی او هغه دیګ چې په کم کې به مجاهدینو ته خوراک څښاک سازولو هغه هم پروت دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه احترامات مې ومنئ. تاسو دا مهال صفي الله خان ګورئ. ملګرو نن زه په بنو کې ممندخیلو علاقې ته راغلی یم چې هلته کې د برصغیر د ازادۍ ستر مبارز جناب ګلاب الدین المعروف وزیر مولا صاحب دغه کورنۍ ته نن راغلی یم. یو څو ورځې مخکې مې ستاسو ته د فیسبوک ته پاڼې خپرونه خوره کړې وه چې په هغه کې مې د ده چې کومه وسله واله مبارزه وه هغه مې تاسو ته مخکې کړې وه. وزیر مولوي صاحب هغه کس و چې یو انګریز د دوی کلي ته راغلی او هلته په لمانځه باندې یو کس چې مسواک یې کولو د هغه توهین یې وکړو. وزیر مولوي صاحب هغه باندې غوسه ورغله او خپل مرید پیونده صاحب باندې مشهور او محسود کوم نه تعلق لرلو د هغه سره او نور شاګردانو ته امر وکړ چې تاسو د بنو چونۍ ته ولاړ سئ او هلته کې د دغه انګریز سر راوړئ. نو هغه شاګردانو په هغه باندې عمل وکړو. هغې نه بعد وزیر مولوي صاحب په وسلواله مبارزه خپل لاس پورته کړل او شمالي وزیرستان حیدرهیلو ته لاړو چې هغې نه بعد په برصغیر په بره پښتونخوا په هغه وخت کې وزیر مولوي صاحب خپله مبارزه روانه کړله او وزیر مولوي صاحب په ټل کوهاټ په بنو کې د انګریز په فوجي چونیو باندې خپلې حملې پورته کړلې چې په اخره کې هغې د ټل په مقام باندې د انګریزانو سره په یو خونړۍ پیښه کې زخمی شو او د شهادت په مرتبه ورسېدو. نو راځئ چې د نورالامین صاحب سره خبرې اترې وکړو. ملګرو تاسو کتلی شي زه دا مهال د وزیر مولا صاحب چې کوم لمسی دی د هغه په حجره کې موجود یم. اول خو تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. نورالامین صاحب تاسو ما ته دا ووایئ چې تاسو د وزیر مولا صاحب متعلق تاسو په کورنۍ مشرانو نه څه اورېدلي دي؟ موږ خو د کتابونو د مخې اورو. تاسو سره د خپل نیکه څه معلومات دي هغه لږ را سره شریک کړئ په لنډو الفاظو کې. وزیر ملا صاحب زمونږ نیکه و د اصلي نام مولوي ګلاب الدین صاحب د سرکی خیل قبیلې سره تعلق لرلو او په 13مه صدۍ کې د تل وزیر نه دلته مایګریټ شوی و محمد خیل وزیر او داود شاه ته او د دې نه بیا هغه مخکې شمالي وزیرستان ته لاړو. د انګریزانو سره د ده مخالفت و او په شمالي وزیرستان چې د حیدرخیل یمن مقام و په حیدرخیل کې به د پاتې کېدو خپل ځای و او ورسره سپینوام کې د تخیل کې منظرخیل کې ممیروغ منظرخیل کې او خیسور کې هم د ځایونه و. د دې ځایونه به د انګریزانو خلاف مبارزت کول. نورالامین صاحب تاسو مونږ ته دا ووایئ چې د ستاسو کورنۍ مشران څه وایي چې د حاجي صاحب ژوند ډول څنګه و؟ وزیر ملا صاحب درویش صفت سړی و، ملنګ سړی و، ولی الله و
او په هغه وخت کې عالم و. د تصوف چې کوم سلسلې دي بیعت یې د سیدو ملا صاحب نه کړی و، سیدو بابا نه کړی و، او سواد بابا جي باندې چې مشهور دی، او د تصوف سلسلې د تیرا ملا صاحب نه پورا کړی و. بلې جناب نورالامین صاحب خبرې تاسو واورېدې. په اخره کې زه دا تپوس کوم چې په لنډو الفاظو کې ما ته دا ووایه چې تاریخي کتابونه دا لیکي چې هغه چې کله شمالي وزیرستان ته لاړو د خیدرخیلو منطقې ته، نو هلته کې هغه یو خودساخته فکټري جوړه کړله ځان له، په هغه کې توپونه او یو شی او بل شی، او چېرته داسې ساز و سامان تاریخي څیزونه کتابونه یا نور څیزونه تاسو د کورنۍ سره اوس هم شته، ځکه چې اوس تقریبا څه کم 200 یا 200 کاله کېږي چې وزیر مولوي صاحب د دې دنیا نه رخصت شوی دی. او بالکل تقریبا وزیر ملا صاحب په 1892-93 کې وفات شوی دی. خو د چې کوم د اسلحې فکټري وه دا هم مونږ اورېدلي دي چې په حیدرخیل کې د جوړه کړې وه، هغه خو داسې فکټري نه وې، خو لوهاران او دا څیزونه به ورسره او توپ یې جوړ کړي وي، دوی توپ یې جوړې کړې وي. یوه د ټیسټ په وخت کې ماته شوه، او بله د په خپل ژوند کې د هغه پلارو د حاجي میرزا علي خان پلارو ارسلا خان هغه ته ورکړی و. هغه په ګرویک کې زمونږ د معلوماتو مطابق د ډېر وخت پورې هلته پرته وه. دا د هغه توپ یو دغه دی، تاسو دا هول کتلی شي چې د دوی د کورنۍ سره د بلکې د څه کم د 200 کالو نه پروت دی، خو د هغه فامیل د دغه شي صداقت نه کوي چې دا به د هغه توپ لوښی وي او که نه بل څه به وي، خو بیا هم دا شی د توپ منظر ښکاره کوي. بل تاسو کتلی شي دا د هغه مجاهدینو د لښکر په دپاره د لنګر دیګ دی چې مجاهدینو ته به پکې روټۍ او سامان سازېده. دغه یو کتاب دی چې د حاجي صاحب په وخت کې، یعنی حاجي صاحب مطلب وزیر مولوي صاحب چې د هغه په قبر باندې کوم شعرونه ویل شوي وو، هغه یو کتاب د دوی په کورنۍ کې اوس هم شته. نو زه خبرې په دې خبره راغونډوم چې اول حاجي صاحب یعنی وزیر مولوي صاحب چې کوم هغه په حیدرخیلو شمالي وزیرستان کې ښخ شو، خو د یو کال پس هغه خپلې پلارنۍ کلي ممندخیلو ته راوړلی شو او اوس په بنو کې مدفون دی. نو زه صفي خان د ستاسو نه غواړم اجازت چې چیرته مو اوسئ، خوشحال اوسئ، الله پامان.